बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी। परून सबक के दा खबर हम कड़वा जे फ़ेल मुजारे त मुजारे वली वही हम माना कड़वा जे फ़ेल मुजारे माना दा मुशाबे अदे द फ़ेल मुजारे दा को जे दा इसमें फ़ाइल सरा द इसमें जिन सरा अदे इसमें मुश्तरक सरा मुशाबाहत लरी अदा इसमें फ़ाइल सरा मुशाबाहत लरी पे हरकत व सकनात के पे तहदाद के او په نکری د پاره صفت جوړېدو کې او په لام ابتدائیه په دخول کې اوسنګ چې مضارع په حال او استقبال دلالت کې دغه شان دي اسم فاعل چې عمل کوي نو دې لپاره شرط دی چې دا په معنا حال استقبال باندې وي دا دویم نمبر موږ ویل چې اسم جنس سره لکه څنګه چې اسم جنس دا په ډیرو افراد باندې دلالت کوي او چې کله په دې باندې الف لام عهدی داخل شو نو بیا دا صرف نه په یو فرد باندې دلالت کوي دغه شان دي د مضارع کې حال او استقبال دواړه والا معنی مونږ لګي او چې کله پرې باندې سین داخل شي یا سوپه داخل شي مضارع بیا چې نه سم استقبال معنی ورکه او د بل معنی نه ورکه د حال معنی نه ورکه او دریم دا مشابهت لري د اسمه مشترک سره هغه څنګه چې مشترک پر یو لفظ وي او په ډیرو معنی دلالت کوي دغه شان دي او دا معنی په جوړ ډول شي دغه شان دي فعل مضارع دا په حال او استقبال باندې دلالت کوي نن سبق موږ دا وایو چې دا فعل ماضی د مضارع نه دا فعل مضارع د فعل ماضی نه جوړ کړی دا څنګه جوړ کړی دا نو موږ وایو چې په فعل ماضی کې په دې باندې د حروف اتین او حرف سواقو حروف اتین دي ته حروف مضارعات هم لګي او حروف اتین ورته هم لګي سرور لګي حمزه تا یا نون حمزه تا یا نون دي ته حروف مضارعات هم لګي علامت مضارع ورته هم لګي او حروف اتین دا د فعل مضارع علامه ده چې موږ وایو چې دا فعل مضارع دی فاعل لم مخکې وبکې د دې شروع ټکو بغیو ټکه خامخال د فاعل لم مخکې دا خبره بغیت ساتي د فاعل لم مخکې اوس کچته د فاعل مقابله کې دا حمزه تایم نه غلو نو بیا به هغه په فعل بیا فعل مضارع باندې نشي کېده دا تاسو سميعه دا نه سميعه نصغره سوې نصغرا دغه اکلا دغه نه فعل مضارع ده ول فعل مضارع ده دغه نصغرا فعل مضارع ده شروع به حروفه نه افرغ ده یا اکلا فعل مضارع ده ولې دغه شروع به بغدا حمزه راغله نو فعل نه دا خبره غلطه ده دا حروف اتین به افرغ علي نفاق المين مخ راغله نفاق المين مخ راغله هغه يسمعوا يذكروا يضربوا تضربوا اضربوا نضربوا نو په دې ماضي باندې منګه په شروع کې حروف اتین سیوا کړل نو دا موږ د مضارع څخه جوړ کړو پیدا کنه چې په مضارع ماضي تریا ماضي کې ټول حروف سیوا کوي په ماضي کې دا حروف څخه سیوا کومه چې لکه د ماضي او د مضارع په منځ کې فرق راشي لکه څنګه چې دې کې د زماني په اعتبار سره فرق دی دغه شان کې د شکل په اعتبار سره په کوم فرق پکار دی نو دې فرق راوستل لپاره ماضي باندې سره حروف اتین سیوا کومه فعل مضارع جوړ شي کوښښ به باندې اوس دی وای چې تفرق راولې کنه د فرق راوستو لپاره څه وکړه چې فعل مضارع چې کوم سديري پای د حروفاتین مره ولا دا فعل ماضي پرې شو حروفاتین نه ولا یا تفرق راولې نو فرق راوستو لپاره ولې خبر دا وکړه چې پرې ماضي کې حروف کم کړه ماضي کې حروف کم کا د فعل مضارع څخه به جوړ شي یا ماضي او مضارع په منځ کې فرق پاتې د فاصله فرق راولې کنه ویګې باندې لکه خبره باندې پوښتنه دی وایي چې موږ کله مضارع جوړو نو مضارع کې به په ماضي په څیر باندې موږ ورفاتین سیوا کوو د پاره چې فرق راشي نو ماضي او مضارع په څیر دی دوی چې فرق راوستل نه پاره د څه ویل نه د فعل ماضي له څورو کټ کې او د فعل مضارع سره جوړه دي نه نشته کیږي ولې نه کیږي ځکه چې په فعل ماضي کې کم از کم 3 حروف څورو پکې 3 حروف او په کلمه کې هم په کار 3 حروف یو حروف مبتدا به حرف مبتدا به ای په کوم حرف باندې شروع کیږي او یو چې نه حرف متوسطي او یو چې نه دا حرف موقوف چې په دیوال وقف کوي نو دا 3 حروف په کلمه کې پکار دي 3 حروف په کلمه کې او کته اوس د ګوره په فعل ماضي په اصل کې اصلي 3 حروف دي او کته فرق اوصل لپاره د حروف کټه نو کلمې لپاره کوم 3 حروف پکار دي کوم اصل اب تعین کم راشي ایو جوړ
یا د دې څه خبره باندې پوه شئ ها خالي بیا دا خبره کوي چې دا فعل ماضی با شروع کې د حروف اتین او حرف راځي په اخر کې ول راځي ها راځي چې موږ د ماضی مسیغو کې د مضارع جوړول لپاره په شروع کې د حروف اتین او حرف سیوا کو د فعل مضارع سره موږ جوړې کړلې د فعل مضارع سره دې جوړه نو اصل دې زیادت په اخر کې په اول کوچا زیادت نه کړه نو په اخر کې ول زیادت نه کې چې په اول کې نو دوی کما د سبا اخر کې په دې ورکو سیوا کو دې بیا اختلاف راځي التباس راځي نمازي له څه سره ځکه په حروف اتین کا حمزه سیوا کې دې با مشابهت راځي د تسلیم مذکر څخه سره ضربا وشي کتابه کې سیوا شي ضربت وشي واشه دا ځان دې کې په سیوا شي د اسم ضربا سره مشابهت راځي او غنون به سیوا شي د ضرب نصر مشابهت راځي دې د بازار بچو لپاره چې په اخر کې موږ شو سی واغواله په اوله کې باندې حروف اتین او حرف راوځي خو شو به معنی ها بیا دا وایي چې دا فعل مضارع چې دا ماضی نه جوړ شوی دا د اسم فاعل او د اسم مفعول نه جوړ شوی دا فعل مضارع او د سره جوړ شوی دا نو په دې کې دا فعل مضارع د فعل ماضی نه جوړ شوی سره جوړ شوی دا فعل ماضی نه د اسم فاعل او اسم مفعول نه جوړ شوی ځکه ماضی چې دا په ثبات باندې راځي یو کار په کېدلو باندې او مضارع د یو کار په کېدلو باندې راځي او لکه مطلب ماضی په ترشی زمانه باندې راځي ترشی زمانه کوم دی یقیني را اسم فاعل اسم مفعول چې دا یقیني دي چې اسم فاعل اسم مفعول دا په حال استقبال باندې راځي بیا دا لکه چې لکه ته دا حروف سی واقع نو حروف ته په ماضی کې ولې سی واقع واځي په ماضی کې دا حروف لکه ته چې زائد حروف سری کنه دا لکه په ماضی کې نه راځي بلکې زائد حروف دې دا په مضارع کې راځي په مضارع کې زائد حروف راځي په ماضی کې نه راځي دا ګوره ته یې درېمو نو په یې درېمو کې راځي دا نه په زائد کا او زواد را باندې دا غستري او په ماضی کې زائد حروف راځي ویل دی نو دی وایي چې په زمانو کې اصل زمانه چې نه ماضی دا دا ماضی یقیني زمانه ده د رشید هر کوم په څو کني نو او مستقبل پته راځي چې یا راځي او کنه راځي خو شو دی باندې دې وی کنه چې لکه په مجردو کې او په مزیدو کې مجرد څنګه دا ثابت دی ځکه لاول یو ټکی مجردي دا مطلب سوال را باندې دا مجرد دی د بری کې دی یو کې یا په غالب یو دی یا په وایو یو دی دا مجرد او په مزیدو په نسبت سره او اولا او مخکې مقدم څه شی دی مجرد دی او مزید درست دی کنه دغه شان چې په افعالو کې ماضی مکه را ځکه د ماضی زمانہ مکه ته رسیدي دا ماضی زمانہ مکه ته رسیدي دا سابق لور کو مطلب یعنی مجرد او مزید مجرد سابق کو او ماضی او مضارع کې ماضی ثابت دو ندیو جنا زیادت چې نه تعالی کا په فعل ماضی کې نه راشي او په فعل مضارع کې نه راشي خوښ بیا دا دغه کې کړه چې سیدو شروع کوي بیا دوی چې په متکلم په څو کې لکه ضربه ضربه د متکلم په څو کې الف په اوله کې سیوا شوی حاضر وو د جوشه الف کو نه سیوا شوی نو الف کو زګه سیوا شوی کنه چې دې لګا انا زمير سره انا زمير سره دې انا زمير او انا باندې حمزه پکې داغه راغله نو په اذر حکم حمزه راغله او دویم دا وي چې لکه په مخارجو کې حمزه الغی اقصى حلقنا اې د مالې اخر استینا او مخارج شروعي نه لا اخر میں شروع کړه وګوره ہمارے اخر بیا ہمارے میں بیا ہمارے اول بیا شروع مخارج دي د جمع مخارج دي بیا شروع دي ویلې باندې نو وې په مخارج کې رټولنا ادنا د رټولنا ابتدا چې کوم څه نه کی کنه نو هغه اقصى حلقي او حمزه د اقصى نه لګي دا شان د خبرو ابتدا چې دا د متکلم لګي نو کوم څه چې ابتدا کې نو هغه د متکلم سره او مخارج به مخرج نه لري حمزه مخرج ته نه دا ولا هو ته ویلې بیا و چې را دا تاسو نه په کوله وو په کوله وو په دې سره ان شاء الله بیا سوا سوا په دې کې خبره لکه دا ولې پوښتنه ها ورم دا خبره وکړه کنه لاول فعل ماضی نه موږ مضارع جوړو نو موږ بس څنګه جوړو نو وایي چې ماضی به شروع کې به ورغله ته نه حرف ولا پوښتنه د پاره چې فرق راشي د ماضی او مضارع وسو
نو چې دا ماضی او مضارع په منځ کې فرق راولي نه فرق راوستل لپاره څو کله ماضی نه ضرور پټ کنه نه ماضی نه ورو نه جمع پټ کوله ځکه کله ماضی نه ورو پټ کوم نو په کلمه کې درې ورو پکاروي او کله ماضی نه کټ کما نو بیا به هغه ورو نه پایي واښه بیا چې کله ورو کاته نه ارسه واکه نو چې واکول خو په اخر کې کوي ته ماضی په اوله کې ورو سیوا کوي مضارع دي نو دا به څنګه کې دا ورو سیوا کوم په اوله کې په اخر کې سیوا کوم نو اتباع راځي چا دا کله اتباع راځي تعریف په صورت عامه په صورت کې متعلقات تسنیه سره سره د نون په صورت کې د جې مؤنث سره دا یا په صورت کې د تفصیل مؤنث سره او د نون په صورت کې د جې مؤنث سره باور د تسکول بیا دا خبره چې لکه دا ماضی نه ول مشتق کړل د ماضی نه مشتق شوی د اسم فاعل اسم مفعول نه د ماضی د ماضی طرف په ثبوت باندې واضح بیا دا وایي چې مجرد دا مزید الفاظ دي زائد الفاظ دا په مضارع کې راځي او په ماضی کې نه راځي دي څه وجه ده نو چې په ماضی او مضارع کې اصل او ثابت ته دا ماضی ده فقط شان دي په مجرد او ماضی کې ثابت ته دا مجرد ده دیو جنا دا بیا چې وو شروع کړی دا د متکلم په څو کې د متکلم په ونه سره کې حمزه راځي نام دور راځي دوه وجري یو خدا چې دې دلانه انا زميل ده او باندې کې حمزه راغله جو بدی کې هم حمزه چې په شروع کړل او دویم دا چې لکه د حمزه الف چې دا دقیق حمزه دا دقیق د اقصی حلق نه او اقصی حلق د دې مخارج شروع کیږي نو مخارج مبتدا شروع ده او دغه چې کوم دی دا متکلم دا سیږي نو متکلم نوم چې ابتدا کیږي نو دا هم د دې شروع کیږي کوم څه شروع ده په مان راوته اوس وګوره او 45 خبره اخرانی کوي ثم زيدت على الماضي حروف اتينا وی بیا په ماضی کې وی وګ چې مضارع جوړول نو څنګه جوړ شو لاغې جوړول طریقه ده چې زیات په شول په ماضی باندې حروف د اتین حتا يصير مستقبلا چې وګرځي دا څه دلالت کوي په سبانه او مستقبل باندې لان اخا وذا لان بتقديره د دینه ترند اعتراض جواب دی چې ته دې فرق راولي کنه فرق راولي د ماضي او مضارع په منځ کې فرق راولي نه ماضي په شروع کې ورکاته نه نه مضارع په شروع کې ورکاته نه نه پاره چې ماضي او مضارع کې فرق راشي یعنی فرق راولي نه فرق راوصول لپاره ماضي نه ورکوم کا کنه یعنی ان بتقدير النقصان وای کچرته منګه دا حروف کم کړل د دې نو په تقدیر نقصان سره يسير غرض دا ثلاثي اقل من قدر الصالح اقل من قدر الصالح یعنی کم داغه مقدار رقم چې صلاحیت لري د جملې جوړولو چې اکثره کلمه وا لکه بلی کم از کم 3 حروف پکاروي نو کتر دي نه حرف کم کې نو بیا وا کلمه کم 3 حروف پکاروي دا نه کم راځي بیا دا وای چې حروف اتین ته حرف سیوا کې نو په اخره کې سیوا چې زیادت دا په اخره کې پکار دی تیر په اوله کې ولي کې نه وزیدت فی الاول دون الاخر او زیات کړی شوی دی د حروفاتین نه حرف اول کې نه په اخر کې ولی لان فی الاخر یلتبس بالماضی ځکه اخر کې چې د التباس راځي د ماضی سره یعنی په الف په صورت کې تسنیه سره او دا یا په صورت کې اسم تفضیل مؤنث سره د نون په صورت کې د ضرب سره خادي بیا واشتق من الماضی او دا مضارع جنن دا مشتق شوی د ماضی نه لانه يدل على الثبات ځکه دا ماضی چلن دا دلالت کوي په ثبات باندې ثبات معنا یعنی په مضبوطوالی باندې او ثابت قدمه باندې چې مطلب دا کار نه ثابت ته معنا شوی دی خو شوی دی معنی ها یعنی مطلب ماضی چلن دا شوی او مضارع چلن دا اوس کیږي نو بری غلطانو کې ثابت کېدل په ځوان کې دي نو دا ځکه ماضی د مضارع د ماضی نه روکړه بیا وای وزیدت فی المستقبل دون الماضی وای چې دا زیادت حروف چې کم دي کنه دا په ماضی کې نه راځي بلکې په مضارع کې راځي نو په مضارع کې دا ولې راځي په ماضی کې ولې زیادت حروف نه راځي نه وزیدت فی المستقبل دون الماضی او زیادت حروف راغلي په مستقبل کې نه په ماضی کې ولې لان المزيد عليه بعد المجرد ځکه مزید علیه چې دا ورسره مجرد نه لاول یو لفظ دا مجرد وي هغه نه بعد په دې باندې حروف سیوا شو نه مزید علیه شي واښوي لاول مجرد بیا مزید علیه وزوال المستقبل بعد زمان الماضي او زمانه د مستقبل هم ورسره زمانه د ماضي نه وي نو فاوتي السابق للسابق نو ورکړ شو هغه سابق د متجرد ماضي د ورکړ شو والله قل اللاحق او لاحق دا لاحق یعنی کوم چې زیادت ته ورثه دا ورکړ شو مضارع ته الګه پوه شوي
وعينت تدیدنا وسیلنا دا د صيغو تفصیل کوي چې وعينت الالف للمتكلم الواحد د واحد متکلم د لپاره په شروع کې د حروف اتان حمزه راغلا ولی لان الالف من اقصى الحلق ځکه الف د اقصى حلق نه ادا کیږي امره د اخرنا وهو مبدا المخارج ادا مبدا د مخارج دا یعنی مخارج شروع کیږي د اخر نه دا هم د مړی نه شروع کیږي اگر ټول مخارج دا مړی نه ادا کیږي او د جمع نه ادا کیږي د جبې د غاړې نه یا د سر نه یا د ویخ نه یا د مینځ نه او یا د شونډو نه ادا کیږي دا قدرې جمله دي وهو والمتكلم هو الذي يبتدئ الكلام منه المتكلم ما دي چې ابتدا د کلام دا کیږي نو د متکلم هم مبتدا او حمزه چې دا مبتدا مخارج د مبتدا ورته وقيل او چاویل دي چې للموافقه بينه وبين انا او چاویل دي چې د وجه د دینه چې موافقت ته په منځ افعالو د انا کې چې دې لاندې انا ضمیر دی او باندې ضمیر کې حمزه ده نو په افعالو کې هم ضمیر دی افعالو کې هم حمزه لکه پوه شو به معنی ها ورته خبره شو چې موږ درې سلو خبره وکړې یو خبره موږ دا وکړه چې ماضی چې کنه دا د مضارع نه څنګه جوړ کړل نو موږ چې په حروف اتین نه بغیر ارسه وکړو د پاره دی چې د ماضی او مضارع په منځ کې فرق راشي چې فرق راولې نو بیا په ماضی کې حروف نه لګمې چې ته په حروف کې څه واقع نه کومه مزه کنه چې بیا مقدار ساله چې کوم د کلمې لپاره درې حروف دي نه کم راځي صحیح شو نه بیا دا چې په حروف اتین کې تا حرف څه واقع کلمې په اوله کې ولې څه واقع په اخر کې ولې څه واقع نه په اخر کې کله څه واقع نه التباس راځي خو شو بیا دا چې مضارع د چا نه مشتق در ماضی نه کې اسم فاعل نه ماضی نه ځکه ماضی هم په ثبات باندې دلالت کوي او مستقبل دي هم په ثبات باندې دلالت کوي خو شو بیا دا چې دا مضارع په شروع کې چې نه دا حروف زائد راځي د ماضی په شروع کې حروف زائد نه راځي دې څه وجه ده نو وایي چې لکه څنګه ماضی زمانه چې دا مخ کې ده د مضارع د زمانه نه دغه شان مجرد مخ کې د مزید علیه نه سابق تور شو او بیا د متکلم بزو کې الف ولې راغله نیو خو دلیل لاندې چې دا ان نه او په ان زمیر کې حمزه او بریګم په شروع کې حمزه رااله او دیم دا چې دا الف سین دا د دې د اقصای حق نه یې د مری داخل نه الف مطلب حمزات د مراد ده او دغه شان متکلم دې ابتدا کوي واښو دی ولې یاد بشي